ابرهه د کعبې د حدودو نه پرته ولیکېدی چې خپل 15,000 پوځ راوستي پر کعبې باندې د حملې کولو دپاره. په اصل کې کعبه د ټولو عربو دپاره د عبادت سینټر ګرځېدلی و چې هر کال به د عربو د کونج کونج څخه په زرهاو انسانان کعبې ته د عبادت دپاره راتلل چې په دې سره به د مکې مکرمې د قریشو اقتصاد ډېر پر مخ باندې تللی. ابرهه چې سوچ وکړي چې د کعبې دا قریش چې ډېر بې علمه خلک دي، نه د دوی څه حکومت شته، نه د دوی څه بادشاهت شته، بیا هم د کعبې د وجې څخه د ټولو عربو سینټر ګرځېدلی دی. نو د کعبې په مقابله کې د خپل سلطنت یمن په کیپیټل سنا کې یو لوی چرچ جوړ کړي او عربو کې اعلان وکړي چې د کعبې پر ځای دې چرچ ته د عبادت دپاره راځئ. خو د عربو یو څوک هم دې چرچ ته د عبادت دپاره ورنغلی. په اصل کې مهمه دا ده چې د ابرهه څوک لو، څنګه دونه لوی بادشاه جوړ سلو. ابرهه د یو بادشاه زوی نه ولو. په اصل کې ابرهه د حبشې د یو کوچني ښار د یو کوچني تجار غلام ولو. خو په هغه وخت کې درې سوپر طاقته ول چې یو یمن و، یو حبشه ول او یو رومن امپایر و. په یمن کې خو ټول یهودیان اوسېدل، خو په حبشه او روم کې ټول عیسایان اوسېدل چې په دې وجه څخه د حبشه او روم در مابین تعلقات هم ډېر خواږه ول. خو حبشه او یمن پر بارډر باندې ولو چې په یمن کې ټول یهودیان ول. د یهودیانو بادشاه زونواس پر عیسایانو باندې ډېر سخت ظلمونه کول. یو وار د یمن بادشاه زونواس ډایرکټ پر حبشه باندې حمله وکړل چې په دې حمله کې د عیسایانو قتل عام وکړي. دا خبره چې کله رومن امپایر ته ورسېدل، رومن امپایر د خپل عیسایي ورونو د مدد دپاره یو لوی فوج راواستوي چې د حبشې و بادشاه اکسوم ته خط هم ولیکي چې پر یمن باندې ډایرکټ حمله وکړه. کله چې د حبشې بادشاه اکسوم پر یمن باندې حمله کول، په دې فوج کې ابرهه هم شامل ولو. کله چې اکسوم پر یمن باندې حمله وکړل او یمن یې فتح کړي، نو د یمن گورنر ابرهه وټاکئ. ابرهه ته چې دا طاقت حاصل سلو، یو څه وخت بعد د خپل پلارني وطن حبشې څخه یمن جلا کړي او د ځان د خپل سلطنت اعلان یې وکړي چې په دې خبر سره د حبشې بادشاه ته ډېره سخته غصه ورلل او یو نوی فوج د ابرهه پر خلاف راواستوي. دا فوج د ابرهه پر خلاف راغلی و، ابرهه پر ځای خپل سپه سالار مړ کړي او د ابرهه په مخ کې پیش کړي. خپل هم د ابرهه په فوج کې شامل سول چې په دې کار کېدو سره د ابرهه طاقت لا ډېر زیات سلو چې په ټولو عربو کې د یو لوی بادشاه په حیث وپېژندل سلو او په ټولو عربو باندې د اثر وغوړېدی. خو سیوای یو ځای چې هغه کعبه ول، ځکه چې د عربو د کونج کونج څخه به هر کال په زرهاو انسانان کعبې ته د عبادت دپاره راتلل. ابرهه د کعبې په مقابله کې د خپل سلطنت یمن په کیپیټل سنا کې یو لوی چرچ جوړ کړي چې په هغه کې د دنیا جواهرات سونې ولګولې. عربو د دې مخکې دون عظیم شان او لوی بلډینګ نه و لیدلی. خو بیا هم د دې دونه خرچو او مزاحمت وروسته د عربو د یوې قبیلې یو څوک هم چرچ ته د کعبې پر ځای د عبادت دپاره را نغلی. نو اوس د ابرهه سره یو آپشن پاته سلو چې هغه د کعبې د شهید کېدو ولو. نو ابرهه خپل 15,000 فوج راټول کړي چې په هغه کې غټ غټ پلان هم ول. د کعبې د شهید کېدو دپاره را روان سول. عربو ته دا معلومه ول چې دوی د ابرهه د فوج مقابله نسي کولی، بیا هم یو څه قبیلې د مقابلې دپاره راووتې. خو ابرهه و هغو قبیلو ته وویل چې دوی د خونریزۍ دپاره نه دی را روان، خالص د کعبې د شهید کېدو دپاره را روان دی. د څو ورځو د سفر وروسته کله ابرهه مکې مکرمې ته راورسېدی، نو د خلکو اوښان ضبط کړل. دې اوښان د راخلاصولو دپاره حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب چې د مکې مکرمې د سردار هم ولو، د ابرهه ته ورغلی. ابرهه ته ډېر دروند استقبال وکړي. د استقبال وروسته چې کله ابو طالب د خپلو اوښانو پوښتنه د ابرهه څخه وکړل، ابرهه پر وخندل او ورته ویې ویل زه به د مکې مکرمې د حفاظت خبره وکړې، خو تا د خپلو اوښانو پوښتنه وکړل. ابو طالب ډېر حیرانوونکی جواب ورکړي. ورته ویې ویل چې د کعبې مالک الله دی او د اوښانو مالک زه یم. زه د خپلو اوښانو پوښتنه کوم، د کعبې حفاظت به الله کوي. یوه خبر درته کوم چې تر ننه ورځې پورې چا و دې کور ته تاوان نه دی رسولی. خو په دویمه ورځ چې کله ابرهه په کعبه باندې د حملې کولو اراده وکړه، د فوج پلان ودرېدل او مخ ته نه تلل. د ډېر کوشش وروسته اسمان د خوا څخه یو لوی سیل د مرغانو رالی. دې مرغانو ته په قرآن کې ابابیل ویل سوي دي. دا مرغانه ته دې مخکې چا لیدلي دي، دې وروسته بیا چا لیدلي دي. دې مرغانو په خوله کې به هم یوه ډبره ول، دواړو پنجو یعنې په دواړو پښو کې به هم یوه ډبره ول. دې مرغانو په رارسېدو سره سم د ابرهه پر لښکر باندې ډېر حیرانوونکې حمله وکړل. د ډبرو باران یې پر وکړي چې دا ډبره پر هر انسان باندې ولګېدل یا پر
هر فیل باندې تر هغه به پورې ووري وتل. تاریخ پوهان وایي چې په دا ډبرو کې سمال پوکس پرنګ ناجوړي هم ول. دا په انسان ولګېدل. انسانانو به د خپلو بدن غوښې جلا کولې. کعبې د قریشو دا خبره چې په نور عربو کې خپره سول، نو د کعبې قریش د نور عربو دپاره د یو نوي بادشاه په څېر وپېژندل سول. په دې کال باندې د عربو د کونج کونجه په لکهاو انسانان کعبې ته د عبادت دپاره راغلل. په دغه کال باندې په ایران کې په یو مندر کې چې د سواو کال څخه اور بلو، دغه اور مړ سلو. هم په دغه شپه باندې د مکې په قریشو کې یو ماشوم پیدا سلو چې نوم یې و محمد.